بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. اجازه لی د سماج نیوز په شیشه باندې د پروګرام لټون سره تاسو په خدمت کې حاضر ری. ګرانو کتونکو نن موږ د لټون پروګرام کې د پی کې 55 مردان یونین کونسل جلاله وزټ کړی دی. ګرانو کتونکو نن زموږ په دې پروګرام کې ګران قدر ملما معتبر خان چې دی د پاکستان تحریک انصاف د پاره 13 کاله ډیر یو سټرګل کړی دی، لیکن سموده مخکې دی په پاکستان مسلم لیگ نون کې د ایم پی ای جمشید مومن صاحب سره اعلان کړی دی. دی سره په تفصیل سره خبرې کوو ځکه چې معتبر خان با خلکو ته د عمران خان یو پیغام رسو، د نوي پاکستان پیغام به رسو. سو وجوهات دا سره لیل چې دی پاکستان تحریک انصاف پرېښود او بیا پټو پاټو کې دی پاکستان مسلم لیگ نون او د پاکستان مسلم لیگ نون د عوامي نماینده جمشید مومن صاحب دی انتخاب کو وجوهات سری مونږ بدینا پښتنه کو مونږ سره اوسه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. معتبر خان تاسو ډیره مننه چې تاسو سماج نیوز لا خپل قیمتي وخت ورکو. معتبر خان تاسو نه پښتنه لرو چې تاسو چې پاکستان تحریک انصاف کې تاسو په د علي محمد خان د پاره او د دې ځای خپل صوبایي حلقې د پاره ډیر سټرګل کو، سو وجوهات دي چې تاسو پاکستان تحریک انصاف ته خیر آباد وي؟ د ټول نه مخکې خو د سماج نیوز اعجاز صاحب تاسو د ټیم زه شکریا ادا کوم چې تاسو موږ ته دلته رالی او موږ ته ټایم راکو. زمونږ هغه اواز چې کوم دی چې هغه په خپله شیشه باندې عوامو ته مونږ خو ډېر زه یو ادنا ورکر زه ځان ته ویم، خو زمونږ هغه اواز چې کوم دی نو زما په شانتي ملګرو ته چې کوم دی زما هغه اواز تاسو ورسوئ نو ډېره ډېره مهرباني. شکریا، خوشحاله اوسئ. اعجاز صاحب تر کومې پورې چې ستاسو سوال دی چې پاکستان تحریک انصاف او 12 کاله زما سټرګل، نو هغه خو داسې وه چې کله نه دا پارټي په وجود کې هوا، خو په 2008 کې چې کله زه د پارټۍ ته رالم نو هغه وخت کې داسې وه چې د دې پارټۍ ورکر او یا د دې هغه هلې ځلې چې کومې وې نو هغه ډېرې کمې وې. په 2008 کې تقریبا د دې ګنجۍ یو کینډیډیټ و ممتاز نوم یې ماته اوس هم یاد دی چې هغه راغلی و او هغه ولاړو، خو بیا د څه وجې نه یا د بل کینډیډیټ سره د هغه په کمپرومایز باندې چې کوم دی نو هغه خپل سیټ پرېښود. تاسو ته هم یادي د هغې نه بعد چې کوم دی نو زه د پارټۍ ته رالم او خپل چې کوم زما منډه تړله هغه مونږ شروع کړله. دې حد ته پارټي راورسېدله چې مونږ پکې یو پلیکس جوړ کړو د خپل یونین کونسل جلاله چې په هغې کې د 14-15 ملګرو تصویران مونږ ولګول. نو زه چې به کله کله هغه دفتر ته لاړم، په دې جلاله کې زمونږ دفتر و، نو چې کله به زه هغه دفتر ته لاړم نو زه به انتهایي خوشحاله شوم چې ټیک ته لکه په ګراونډ کې زموږ سره ملګري نشته، خو کم از کم په دې پلیکس باندې زموږ د 13-14 ملګرو تصویران شته دی. انشاءالله داسې وخت به راشي چې الله پاک به دا په دې ګراونډ باندې داسې به وشي او مغه شانتې وشوله. خو کله چې یو څیز ډېر لکه په خپل عروج کې ډېر لرې پورې لاړ شي نو په هغې کې زما غونته کې د ادنا ورکر ځای چې کوم وي نو هغه ډېر کم پاتې شي. د بدقسمتۍ نه زمونږ لوکل لیډرشپ به زه تاسو ته یاد کړم چې لوکل لیډرشپ زمونږ که کوم دی نو هغه به دلته زما د کلي د علاقې د مسلو نه به هغه ځان خبروي. لکه دې ځای کې که زه تاسو ته ووایم نو زما انتخاب چې کوم دی نو زما انتخاب هلته د پاکستان مسلم لیگ نون قائد چې کوم دی میا نواز شریف دی. خو که د میا نواز شریف نه مونږ ښکته دلته راشو او دغه ته وګورو، عمران خان ته وګورو یا د بلې پارټۍ زرداري ته یا بل ته هغې ته مونږ وګورو نو مونږ هغې ته نه شو رسېدی. مونږ ډېر ادنا خلک یو، مونږ به په خپل لوکل لیډرشپ چې کوم دی مونږ به هغې ته ګورو، د هغې به مونږ به مونږ تلو چې یاره زما د دې کلي د علاقې د مسایلو نه به څوک خبرېږي، دې نه خو نواز شریف صاحب نه خبرېږي، دې نه خو عمران خان نه خبرېږي. نو ماله پکار دی چې زه دلته خپل لیډر وګورم د هغه په علاقه کې چې کوم دی نو هغه پسې څومره خلک ورپسې دي، د کمو خلکو مسایل چې کوم دي نو هغه واري او په څه طریقې واري. نو د دې وجې نه ما انتخاب د پاکستان مسلم لیگ وکړو او هغه واحد چې کوم دی نو ایم پی جمشید مومن دی چې د هغوی د وجې نه زه متاثره شوم او په خپله پارټۍ کې زما خفګان راغلی و، د هغې د وجې نه ما سره بله لار نه وه. د خپلې علاقې د خیر ښېګړې دپاره ما د جمشید مومن انتخاب وکړو، پاکستان مسلم لیگ نون مې جوین کړله. معتبر صاحب عمران خان تاسو پرېښودو او نواز شریف لیډرشپ په څه بنیاد باندې تاسو تسلیم کړي؟ نو دا خو ډېر ښکلی سوال دی اعجاز صاحب، لکه دا خبرې خو ښکاره دي چې زه که په تحریک انصاف کې وم او د عمران خان میزان یو ادنا ورکر ګڼه،
خو داسې وشوله چې کله په دې اتیانو کې یو جلسه وه د پاکستان تحریک انصاف چیرمین چې کوم عمران خان هغه رابللی و د اتیانو امیر سرفراز خان چې تاسو ته خبره په ډاګه باندې ده چې په هغې کې هغوی چې کوم دی نو په لکونو روپۍ باندې خرچه وکړله او د دې ورکر د راټولېدو دپاره هغوی هغه خرچه وکړله خو په هغې کې د ورکر چې کوم ذلیله شو د ورکر چې کوم بېعزتي وشوله نو زه وایم که د یو ورکر سره لږ هم احساسي او د خپل عزت پروا ورسره نو دی د هغه ورځ هغه جلسه چې کوم دی نو هغه د هغه مخې ته کړي چې په دې کې د یو ورکر څلور پاسونه هم جوړ شوي دي هغې کې اصل وجه دا وه چې دا کینډیډیټ چې کوم د دې پارټۍ چې کوم مشران دي دې وخت کې دوی خپلو کې ورانو د دوی بې اتفاقي وه په دې کې ګروپونو مختلف ګروپونه وطب ګروپ مشواني ګروپ او علي محمد ګروپ او صادق ګروپ او وغیره وغیره نو کله چې په یو پارټۍ کې ګروپ راشي نو د دې مخ چې کوم دی دا زوال طرف ته روان شي نو زوال د هغې اول دا و چې لکه هغه جلسه کې د ورکر ډېره بېعزتي وشوله او په هغې کې ډېر ورکر چې کوم نو هغه سټیج ته ونه ختل په هغې باندې ورکر خفه شو خو بهرحال هغه خبرې داسې روانې شولې نو ما دا سوچ ځان سره د هغې وخت نه کوو چې لکه معتبر یا ودنا ورکر دی دې کې به زمان هم داسې چې هغه به زمان وروستو راغلي خو د هغوی به منډه ترړه کمه وي هغه به نه وي هغه به دې جلسې دپاره به هغه کوشش کوو چې دې جلسې ته راشم او د خپل پارټۍ د چیرمین کم از کم دغه څخه زما ملاقات وشي نو هغه د ورکر بېعزتي وشول او ما د هغه وخت نه چې کم دی نو دا خبره په دې زړه کې پرته وه چې زه به انشاءالله داسې ځای کې انتخاب کوم چې کم از کم زما عزت وي د جمشید مومند په قیادت باندې ما چې کم دی نو اعتماد وکړو او زما د کلي زما د قم قبیل سړی دی زه ښه ښکاره ولاړ یم الحمدلله زه په خپله فیصله باندې ډېر خوشحال یم د نواز شریف او د عمران خان انتخاب چې کوم دی نو هغه زه نشم کولی زه یو ډېر ادنا ورکر یم ځکه انتخاب کوم زه به دلته د علي محمد او د جمشید کومه چې دا جمشید زما د کلي مسلې هوارولی شي که علي محمد په هغې کې جمشید چې کوم دی الحمدلله زه په فخر سره وایم چې جمشید مومند په ټاپ دی ځکه ما اعتماد کړی او جمشید مومند له راغلی معتبر صاحب خبره خو تاسو تقریبا روانه کړې ده PK 55 کې نور هم ډېرې پارټۍ دي جمعیت دی پاکستان پیپلز پارټي ده عوامي نیشنل پارټي ده کافي پارټۍ دي او په ټولو پارټو کې د مسلم لیگ نون او بیا د MP جمشید مومند انتخاب تاسو په څه بنیاد باندې وکړو اجاز صاحب سوالونه خو ډېر مزیدار دي وخت هم دومره نه در سره او زما په زړه ډېر څه پراته دي چې تاسو سره څرګند کړمه خو کله چې دا سپوږمۍ ځلیږي که نه جي یا په یو ځای کې یو چراغ لګېدلی یو تاسو خیال کړی باران وشي او بیا دا پتنګ راوځي نو هغه صرف او صرف هغه په هغه بلب پسې ځي زه بس رڼا پسې راغلی یم دلته رڼا ده اخر کې پروګرام اخر کې تاسو د پاکستان تحریک انصاف زړو ملګرو ته یا کارکنانو ته څه پیغام ورکوي نو دا خبره خو په ډاګه ده او دا خو هر ورکر ته پته ده اوس هم زما سره ډېر د پاکستان تحریک انصاف زمونږ درانه ملګري چې کوم دي نو هغوی زمونږ سره اوس هم رابطې ساتي خو هغه داسې ده چې زه بیا هم هغوی له یو چانس ورکوم چې مه کوه چې دي هلته ښه وګوري او ښه چانبین وکړي چې دې ته پته ولګي نو کم از کم لکه ما پسې په فیسبوک اوس هم چې کوم دی نو بعضې ملګري چې کوم دی نو هغه زما په نوم باندې پوسټ کوي او ما پکې منشن کوي او په پوسټ بر هم چې کوم دی نو هغې زما نوم لیکي چې دلته مونږ دا کار وکړو دلته مونږ دا کار وکړو خو زه هغوی ته دا پیغام ورکوم چې دې ورکر ته صرف او صرف دوی دا وګوري چې دوی دې په د ټول PK 55 کې سیوا پورتنه په دې PK 55 کې دوی نظر واچي او په دې کې د یو کار وګوري که په 10 کارونو کې په 9 کارونو کې د جمشید مومند بورډ لګېدلی نو بیا دې دوی چې کوم دی نو خپله پارټي راټینګ که فرض کا په 10 کارونو کې په 10 باندې د جمشید مومند بورډ لګېدلی نو کم از کم دی بیا د سوشل ورک ګوره معنی دا ده چې ته به د علاقې د چې کوم خلک دي او د هغې کوم کارونه یي فلاحي کارونه یي د هغې کې منډه تړلی چې هغه یو سړی ماله وکړي نو په هغې کې الحمدلله جمشید مومند چې کوم دی نو په ډاګه باندې دی به جمشید مومند چې کوم دی نو ما ته غوره دی او جمشید مومند انشاءالله هغه خدمت چې کوم دی نو هغه د عبادت باندې کوي یوازې جمشید مومند نه د هغه نورونه هم چې کوم دي هغوی په هر یونین کونسل کې چې کوم دی نو غم خادم کوي د خلکو د مسلو هم خبر دي ډېره مننه ګرانو کتونکو تاسو وکتل معتبر خان د خپلې خبرې وضاحت وکړو چې دی د پاکستان تحریک انصاف پارټي ولې پرېښوده او په څه بنیاد باندې پاکستان مسلم لیگ نون او بیا په PK 55 MP جمشید صاحب انتخاب دی په څه بنیاد باندې وکړو ګرانو کتونکو مونږ هم خصوصا د کرونا په دوران کې چې کومې سروې کولې د میډیا په ترو باندې نو دا خبره مخې ته راغلې وه چې ایټ ا ټایم په هلکه PK 55 کې 9 یونین کونسل دي او هر یو یونین کونسل کې 400 خاندانونو ته جمشید مومند صاحب پیکیج ورکړو امدادي پیکیج
پیکیج ورکړو چې موږ معلومات وکړو نو موږ ته جواب ملو شو چې دا سرکاري فند نه دی نه صوبایي فند دی نه وفاقي فند دی بلکې دا دی سیلف فینانس باندې چې د کروڑونو روپو پراجیکټ راځي د هغې نه بعد بیا رمضان او بیا عید پیکیج چې دا د کروڑونو پیکیج جمشید مومن صاحب د خپل جیب نه ورکړی دی عوامو له په یو سخت وخت کې د تکلیف په وخت کې جمشید صاحب د خپل حلقې عوام سره څنګ بڅنګ ولاړو نو الله دې وکړي چې ټولو پاټو ته داسې نمایندګان ملو شي چې د عوامو خدمت وکړي د معتبر خان د دې ښکلو خبرو سره زموږ د پروګرام وخت سر ته رسي اجازه لور کې اجازت د الله په امان